کې ودرول دوی ته وایي زمونږ خلاف فتوی نه وروسته کېږي وایي نه وایي ښځه شابه ځئ نو چې کله عالمان په هغه میدان کې روان شو یو فوجي و پې د وروسته نه ډزې کولې یو یې هلته کې شهیدان یې کړل سلې په یو ځای باندې او داسې نه مجمع یې ودرولې وه مسلمانان یې راغونډ کړي ورته وي که تاسو عالمان جوړېدل غواړئ یا د دوی خدمت کول غواړئ د دوی انجام دا دی بیا الحمدلله دغه علمای دغه عالمانو مشایخو خپلې قربانۍ ورکړلې الله پاک د دې ملک نه پیرنګیان ورک کړل خلاص شو تی بیا به پیرنګیانو څه چل کوو چې کومه علاقه کې به مشهور عالم و هغه به رانیو او شهید کوو به چېرې د هغه نه به اوس دغه چې کوم دی شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس هغه چې اوس دلته راشي په دې جومات کې به ځئ په دې لاره کې به ځئ ولې هغه نه ډېر خلک متاثره دي نو دوی به دقه شان عالم کتو هغه به شهید کوو اوس دې زمانه کې که موږ تاسو خیال وکړو که نه چې کوم موږ کې یو عالم داسې شي چې د هغه نه هر څوک متاثره شي هغه به بیا نشانه ګرځي چې به د ده نه خو اوس خلک متاثره کېږي نو هغوی لاړل خو غلامان یې پاتې شو هغه غلامي تر اوسه پورې را روانه ده زما عزتمندو د دې اصلي وجه دا ده چې انګریز موږ باندې محنت کړی دی دې مخکې ورځې کې به تاسو کتل هغه دغه مړه شوله ملکه ضبط 95 سال عمر یې که څومره کې هغه مړه شو دوی پسې به عالمانو خندل ویل چې د دې فیل چېرته د فرشتو نه ورک شوی که څنګه چل دی چې تلوسه لا جمدی ده نو اوس د هغې زوی چې کوم دی نو هغه اوس دغه واغېستو هلک یې اوچت کړ د هغه د زوی به د یوټیوب باندې یو بیان چلیږي او یو نه ډېر زیات یې چلیږي هغه د انګریزانو په مشهورو هغه اهم شخصیاتو کې دی چې بهترین لیکچر ورکوي لیکچر یې ډېر مشهور دی او دغه په یورپ کې چې دا کومه یونیورسټي مشهوره ده مالې نامه نه راځي د هغې کې دی پروفیسر دی نو ته هغه ورځ یو خبره دغه کوله به د انګریزۍ باندې خو زه ډېر داسې پوهېږم نه خو لاندې به ورسره یو دغه راته هغه ویل زه تاسو ته یو خبر وکړم وایي که موږ او تاسو وایي چې موږ ته دې کامیابي میلاو شي که نه نو وایي ګورې موږ ډېرې فرقټسې وکړې او ډېر زیات کوشش یې وکړو خو موږ ناکام کېږو وایي ګوګل موږ راویستو یوټیوب موږ راویستو فیسبوک موږ راویستو داسې نور ډېر څیزونه یاد کړل چې دا موږ جوړ کړل لیکن د هغې باوجود هم زه اینم ګورم چې موږ ته به شکست میلاوي وایي ځکه چې د چا کم اصل دی هغه خپل اصل ته راځي موږ خو مسلمانان دوکه کو لګیا یو خو هغې له الله جل شانهو خپل اصل ته واپس را روان دي وایي زه اینم لکه څنګه چې دوی د انجیوز په شکل کې مخکې کوششونه وکړل الله تبارک وتعالی د غش په شکل کې دوی له تبلیغیان پیدا کړل زمونږه علماء دیوبند مولانا الیاس رحمت الله علیه خوب کتلی حضور پاک صلی الله علیه وسلم ورته وی چې الیاس تا نه الله د دین کار اخلي د الله لار ته اوځه نو دی راغی د هغه خپلې زمانې بزرگ لا لوی پیرو هغه ته کېناستو په ژړا شو وایي جی ما بیګا حضور پاک خوب کې لیدلی او وایي ما ته وی چې الله د نه د دین کار اخلي اوځه نو وایي زه خو د دین کار نشم کولی او ورته وایي عجیبه سړی وی تا ته ویلي چې ته به د دین کار کوې وی نه وی تا ته ویلي چې الله به د نه د دین کار اخلي ته وځه الله به درنه اخلي ته د ځان ته نشې کولی الله به درنه دین کار اخلي الحمدلله ثم الحمدلله چې په کوڅه کوڅه باندې انګریز انجوز وګرځو الحمدلله په کوڅه کوڅه باندې الله پاک د دین داعي وګرځو چې هغه وروالی دی د دین داعي وروالی دی چې هغه یو دفتر ته راوستی د دین والا جماعت ته راوستی چې هغه ورته د اسلام خلاف تحریک پیش کړی د ورته د اسلام د محبت تحریک پیش کړی دی که هغه ورته وایي ټریننګ له راشه دی ورته وایي چلې له راشه که هغه ورته وایي چې 4 میاشتو له راشه دی ورته وایي کال له راشه چې هغه په کوم انداز کې لګیا دی او غیر دیني خوري الحمدلله په هغه انداز کې الله علماء حق پیدا کړي دي او د هغه مخالفت په هغه انداز کې کوي چې کوم انداز کې هغه د دین مخالفت کوي زما عزتمندو دغه دین اسلام زمونږ ستاسو مقصد دی دا زمونږ او ستاسو د موږ تاسو الله پیدا کړي